الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العلي العظيم. درود پاک ہوئے. زما محترم بزرگانو عزیزانو، نن هر یو سړی ځان لپاره د کامیابی په تلاش کې دی او هر یو سړی ځان لپاره یو لار مقرر کړی دا او پاغه کې خپل کوشش او خپل صلاحیت صرف کوي او دای خیال دی چې دغه لار نه به ماته کامیابی ملاو شي. څوک وایي چې په تجارت کې کامیابی ده او چې کم خلق د زراعت کار کوي نو هغه وایي په زراعت کې کامیابی ده او چې کم ملازمت کوي نو دغه نعره دا ده چې د ملازمت کې کامیابی ده. څوک وایي چې په بادشاہت کې کامیابی ده او څوک وایي چې په وزارت کې کامیابی ده. نو کامیابی په څه کې ده؟ د دې فیصله الله کړی ده او چونکه الله تعالی ځمکه اسمان هم الله پیدا کړی دي او کل کائنات الله پیدا کړی دي او څومره چې اسباب او ذرایع دي داوم الله پیدا کړی دي. د دې ټولو خالق او مالک الله دی. نو فیصله الله کړی دا چې کامیابی پس کې ده. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. چا چې د الله خبره ومنله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنله دغه سړی کامیاب دی. او په بل مقام کې الله تعالی فرمایي فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. چې کوم سړی جهنم نه بچ شه او په جنت کې داخل شه دا سړی کامیاب دی. نو زمونږ چې څومره خیالات دي څومره تصورات دي د کامیابی باره کې دا هر څه ناقص دي او دا غلط دي. مونږ له پکار دا چې مونږ خپل صلاحیت خپل کوشش خپل مهنت خپل طاقت دا ټول په دین باندې ولګو او د دین مهنت وکړو. جنت ته داخلېدل دې لپاره مهنت ضروری دی، دې لپاره نیک اعمال ضروری دي. لکه څنګه چې ما په خطبه کې یو آیت تلاوت کړلو الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بشک هغه خلق چې چا وویلو چې زمونږ رب الله دی په جبې باندې وویل چې زمونږ رب الله دی. دغه ځای پورې خو په دې آیت باندې زمونږ عمل شته. مونږ ټول ویو چې زمونږ رب الله دی لیکن د آیت چې کومه مخکنی حصه ده الله وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هغه خلق چې هغه وی زمونږ رب الله دی ثم استقاموا بیا په دې باندې قائم شي مضبوط شي بیا په دې باندې مضبوط شي. تتنزل عليهم الملائکه نو د الله طرف نه فرشتي کوزيږي او اعلان کوي الله تخافوا ولا تحزنوا. دا فرشتي څه ټیم راځي په تفسیرونو کې لیکلي
چې کله انسان دی دنیا نه روان وي او د سکرات الموت وخت وي او د ځنکدن وخت وي، په دغه وخت کې هم دا فرشتې راځي او دته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا. دا کم سړی چې روان وي دا ساتي وځي د ده په دې وخت کې دوه قسمه خیالات دي عام طور باندې. یو دا چې مخکې خو قبر دی، قبر ډیر وړوکی دی، د وحشت ځای دی، د ظلمت ځای دی او ډیر تنگ ځای دی. نو چې دو ما په دې قبر کې خښ کړي د مرګ نه بعد زما به څه جوړېږي؟ دی یریږي د قبر یره او هغه د تیاري یره وي پې. او بل سوچ یې څه وي چې ما خو ټوله زندګي مزدوري وکړه، حرامه حلاله مې ونه کتله او هر قسم مې را جمع کړې ده، ځان له مې مکان جوړ کړی دی، ځان له مې بیٹک جوړ کړی دی، ځان له مې گاډی اغستی دی، زما یو شان و شوکت دی او زما یو مقام دی، یو بلډینګ مې دی، دا خو به هر څه پاتې شي. دینه خو اوس دینه بعد زه فایده نشم حاصلولی. نو د غم دا وریځې پې هم راشي او د یری دا وریځې پې هم راشي. نو دا فرشتي ورته تسلی ورکوي د ایمان والي ته، چا کې چې استقامت وي او په ایمان باندې مضبوطی وي، دته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا. یریګه مه، ها قبر ضرور دی لیکن ستا به استقبال کیږي، ځکه چې تا لا اله الا الله ویلو او پاغې د عمل هم کولو، ستا یقینو د الله په ذات باندې. ته چې کله قبر ته داخل شلی ستا خو به استقبالي. په نورو روایاتو کې راځي چې کله یو مؤمن قبر کې کیښودی شي نو د الله طرف نه یو فرشته اعلان وکړي ففرشوه من الجنه، د لپاره د جنت د بسترې انتظام وکړي، والبسوه من الجنه، د جنت نه لباس د لپاره راوړئ، وافتحوا له بابا الى الجنه، د جنت طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو کړئ، هغه جنت نه بدتا خوشبو راځي، هواګانې به راځي. نو دته ویل کېږي الله تخافوا، مه یریږه، ولا تحزنوا، دنیا کې تا ډېر څه پرېښودله او روانې، پریشانه کېږه مه، غم مه کوه. الله چې به تعالی کومه راکوي دنیا د هغې مخکې هېڅ حیثیت نشته. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې الله تعالی په خپله فرمایي اعددت لعبادي الصالحین، ما خپل نیک بندگانو دپاره تیار کړ دي هغه نعمتونه په جنت کې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه هغه سترګو کتل دي، نه غوږونو اورېدي دي، نه د چا په خیالاتو کې هغه راتلی شي. چې کوم سړی تیاری وکړي او یقین سره او کلمې سره او ایمان سره دی دنیا نه ځي، د لپاره ډېر بشارتونه دي. او دته ویلی کېږي الله تخافوا ولا تحزنوا، غم مه کوه، وابشروا بالجنه، خوشخبری د تا دپاره، خوشخبری واوره، خوشحاله شه، بالجنة التي كنتم توعدون، د هغه جنت چې د کم جنت تا سره وعده کړی شوی ده. هغه کم جنت دی ته دنیا پسې خفه کېږي او دې پسې غمګینی، هغه کم جنت دی قرآن د هغې بارے کې وایي مثل الجنة التي وعد المتقون، د هغه جنت مثال چې متقینو سره وعده کړی شوی ده. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، پاغه جنت کې به د صفا اوبو نهرونه وي، وانهار من عسل مصفى، او پاغه جنت کې به د شهد نهرونه وي، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، او پاغه جنت کې به د صفا دودو نهرونه وي، وانهار من خمر لذة للشاربين، او پاغه جنت کې به د شرابو نهرونه وي، ولهم فيها من كل الثمرات، چې کم پھل او میوه دی غواړي دته به هغه میلاو شي. د دنیا څه حیثیت دی که یو سړی کامیاب وي او ډیر شان و شوکت وي او عزت وي او طاقت وي نو دا هر څه عارضي دي او فانی دي. یو شاعر وی یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول، په دې دنیا باندې تکبر مکوه، غرور مکوه،
دا عمر دا زندگی به دې هم ختم شي، دا نعمتونو نه به هم ته محرومه شي. و اذا حملت الى القبور جنازه، چې کله ته د چا د جنازې کټ اوچت کې او قبرستان طرف ته روان شي، نو په دې وخت کې یقین وکړه فعلم بانک بعدها محمول، نن تا دا هغه کټ اوچت کړ دی او قبرستان ته روان یې، سار به ستاسو کوچتئ او قبرستان ته روان کړئ. د دنیا څه حیثیت دی؟ که جوانی ده زوانی ده دا هم فانی ده، او که زندگی ده او که نعمتونه دي دا هر څه فانی دي. او په جنت کې به چې کوم نعمتونه ملاویږي او کوم صحت به ملاویږي، کوم ځواني به ملاویږي او کوم زندگی به ملاویږي، هغه فانی نی، هغه به همیشه وي، خالدین فیها ابدا، همیشه. چې کله به دا جنتیان جنت ته داخل شي، یو روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اعلان به وکړي شي، ینادی منادن، یو اعلان به وکړي شي، یا اهل الجنه، اے جنتیانو، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، همیشه به دا ځواني وي ستاسو په دې جنت کې، بوډاپه نشته، بوډاتوب نشته په دې جنت کې. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، همیشه به تاسو صحتمند یې په دې کې، بیماری دلته نشته. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، همیشه به ژوندي یې، خالدین فیها، همیشه، مرګ په دلته نشته. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، دا کوم نعمتونه چې تاسو د پاره دي، د شرابو نهرونه، د دودو نهرونه او دا قسمه قسم نهرونه او نعمتونه، دا به همیشه لپاره وي، همیشه لا په دې کې به کمی نه راځي تاسو لپاره. اصل زندگی آغا ده، اصل زندگی او دائمی زندگی آغا ده. نو دا کامیابی ده او د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته ویل چې دا کامیابی ده، او الله تعالی په قرآن کې دې ته کامیابی ویل دي. موږ د دنیا شیزونو پسې منډې وو، او که چاته ملازمت ملاو شي سرکاری جو، هغه سوچ کوي چې بس ما ته خو جنت په دنیا کې ملاو شي، کار وشو، په ځمکې باندې بیا قدم نه لګي. او کو یو 100 روپۍ یو شان و شوکت یو چمک ممک چاته ملاو شي، جو هغه په هغې باندې تکبر شروع کړي، دا خو هر عارضي دي. اصل خدا ده چې موږ خپل ایمان جوړ کو، خپل یقین په الله باندې جوړ کو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقو مطابق خپل زندگی بنګ بسر کو. نو الله وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله په دې آیت کې فرمایي چې صرف د جبې چالاکی زنه منما، چې یو سړی به جبې منې ډېرې خبرې وکړي، نه، ثم استقاموا، په دې باندې مضبوطی ضروری ده، استقامت ضروری ده، قائم پاتې کېدل په دې باندې ضروری دي. لکه څنګه چې د صحابه او زندگی ده، چرته د حیات او صحابه مطالعه موږ وکړو. نن سبا خو خلق د دنیا چې کوم سٹار ورته وي کې څه ورته وي، دې شیزونو پسې لګېدلي چې دا داسې دی او هغه داسې دی او فلاں داسې دی، فلاں کلاړي داسې دی او فلاں فټبال والا داسې دی او فلاں انکر داسې دی. موږ له پکار ده چې موږ خپل د صحابه او تاریخ چې دی د هغې مطالعه وکړو، د صحابه او باره کې موږ ته معلومات وي. صحابه او دا کلمه صرف په خولې باندې نه ویلې، هغه په دې باندې مضبوط وو، او تاریخ په دې باندې گواه دی. د صحابه او داسې تاریخ دی چې قیامت پورې د دې مثال به څوک پیش نه کی، او نه دې نه مخکې چا د دې مثال پیش کړی دی. داسې یو روشن تاریخ دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. دا مشرکین چې راجم شل نو سزا ورته شروع کړه، دا کوړی به ورته لګولې، سزا په جسم باندې زخمونه ولګېدل، او سار به په ګرمې شګې باندې داسې پروزولو، او بیا به په لپاسه ګټ کې خودلو، او هغه به د هغه زخمونه به سوځېدل. لیکن په دې مشکل ترین حالاتو کې او په دې تکلیف ده حالت کې د هغه په جبې باندې یوه جمله وایي، احد احد احد، الله یو دی، الله یو دی، زه ستاسو بوتان نه منم، که تاسو ما قتل کوئ او که تاسو ما مړ کوئ، جو زه به قتل شم، مړ به شم، لیکن ستاسو بوتان زه نه منم.
حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا کلمه ویلا چې کله مشرکین ورته ووی چې انکار وکا واپس خپل دی شرک تراشه وینا دی حدا پوری ورته مشرکین سزا ورکړه چې حضرت سمیہ یې دو ټوکړې کړ مزنه دا سے جدا کړ دو ټوکړې هغه شهادت هغه برداشت ک خو په ایمان کې څه قسم تزلزل چې دی هغه برداشت نه حضرت خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنہ د دې باره کې راځي چې مشرکین راجم شل او ټول ته وی چې نن بده تمنګ عبرتناک سزا ورکو او مرګ به په دغه کې راځي نو چې کله د میدان ته راوستلو او دائیں بائیں هر طرف نه د مشرکین مجمع راغله نو په دې وخت کې د ورته وی ان شئتم ان تتركوني اصلي ان شئتم ان تتركوني اركع ركعتين قبل مسرعي سما یو خواهش ته ما ته موقع راکړئ زه یو 2 رکعات موس کول غواړم هغه ورته وکړه ستا آخري وخت 2 رکعات وکړه زر بیا وی والله لولا ان تظنوا اني اطلت الصلاه جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاه ما دا مو زر زکه وک چې ما وی چری د دو دا خیال را نشي چې ګنې ز مرګ نه یریګم دا خو شهادت دی بیا چې کله دوی سزا شروع کړه نو دا یو عضو دی هغه کټ کړه غوږی ولا کټ ک بیا ولا پوزه کټ کړه یو عضو ولا کټ کوله او دا وینو داري روانې وي په دې دوران کې د یو مشرک ورته وی ته دا خبره تا ته خوخه ده لو ان محمدن فی مکانک کچرستا پیغمبر ستا په زیدیزه کوي او دا سزا هغه ته ملاوي دي وانت ناجن فی بیتک او تخپل کور کې سکون سره ناس وي نو دا حالت پتا ته خوخوي نو هغه په دې زخمونو په حالت کې او د وینو په حالت کې یو دم جوش سره کېناست او وی فرمایل په دې زخمی حالت کې چې تاسو خدا ډیره غټه خبره کوي کچری زما وان محمدن یوخذ بشوکه انه یوخذ بشوکه کچری نبی صلی الله علیه وسلم تا یو ازغه یو غنه هم ولګي کانټا نو زه داوم نشم برداشت کوله ها زما جسم کټ کای زبا شهید شمه دا برداشت کوله شم خو خپل د پیغمبر باندې ظلم ستم ز نشم برداشت کوله دیته وی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا استقامت ده زبان سره کلمه او پزړه کې ایمان او یقین مضبوط صحابه او تاریخ زمون مخ کې ده یو نن زمنګ باغ دوړ دے آپس کې مقابله دا یو د صحابه هم پاپس کې مقابله وا زمم کې او د اسمان فرق دی پدې کې زمنګ مقابله پدې کې وی چې دا فلان سړی چې د ځان لکور جوړ کړي دي زبدن خ جوړوم دو چت جوړ کړ دې زبت دین او چت جوړ کوم چې د دمره پیسې علي چې ز دمره عالم د دا مقام دی چې زما د نغټ شي زکا چې هغه یقین زمونږ جوړ نه دینن د صحابه او د مقابله په پس کې وا تاسو پورا څومره چې تاریخ کتابونه دي کوم چې غیر مسلم لیکل دي د صحابه او باره کې د مسلمانانو باره کې او کوم چې مسلمانانو لیکل دي او کوم چې د صحابه او تاریخ دی په دې پورا تاریخ کې به تاسو ته داسې جمله ملاو نشي چې یو صحابي نبی علی سلام ته شکایت کړي چې یا رسول الله د دمره ډیره تنخواه اخلي او زه کم اخلم زما تنخواه هم زیاته پکار ده د کور دمره غټ دی زما وړو کې دی مال هم غټ کور پکار دی نه حقیقت یقینو نبی علی سلام مکې نه روان شه صحابه ورسره روان شه هجرت وکړلو یو صحابي شکایتونه خپل کور پرې خود خپل رشتہ داران پرې خودل او خپل علاقه پرې خودلا او چې نبی علی سلام ورته کم حکم ورکا هغه حکم پوره ک دې ته ایمان ویل کیږي چې کله مون کلمه ویل لا اله الا الله زما مرزي ختمه خپل مرزي باندې بیا 13 تور او چلوي اوس چې کم اسلام منګته وي کم ایمان منګته وي کم قران منګته وي کم حدیث منګته وي اوس په پاغه عمل کو اوس په دې کې زما مرزي نه چلیږي
نو صحابه چې و د هغوی مقابله په دین کې وه چې دې ډېر اعمال کې زه به دنه زیات اعمال کوم. په غزوه تبوک موقع کې حضرت عمر رضی الله بارک راضي چې دوی به هر موقع کې داسې تلاش کیو چې داسې یو موقع راشي چې د ابوبکر صدیق نه زه وګټم مخکې شم تر ځکه چې کومه د قربانۍ موقع راځي په دې کې ابوبکر صدیق ټولو کې مخکې او موږ ورپسې. نو حضرت عمر رضی الله ټارګټ جوړ کړی حضرت ابوبکر صدیق. اصل سوچ خبره ده حضرت ابوبکر صدیق ټولو کې مخکې کلمه ویل په سړو کې او حضرت عمر رضی الله په صلیختم نمبر باندې کلمه ویل ده یعنی صلیخ کسانو ویل وا هغه نه بعد حضرت عمر ویل وا. نو ډیره دوریش ډیره لري والے پکې شو لیکن څنګه چې کلمه ویل نو ټارګټ حضرت ابوبکر صدیق جوړ ک چې د دمرا په ایمان کې او په اسلام کې مخ کې ده زبا کوشش کوم چې دنه مخ کې شم. نو په دې تبوک موقع کې حضرت عمر رضی الله چې د څخه لګ مال دولت وو او صدیق اکبر څخه خاص سنو غربت او نبی علی سلام اعلان وکړ چې دشمن ډیر سخت دی او تعاون لپاره اعلان وکړ. حضرت عمر سوچو کو چې په دې موقع کې به ابوبکر نه زیاته خرچه کوم او مخ کې بلاړ شم. نو کور ته لاړلو چې کم په کور کې مال او دولت هغه په دوه حصو تقسیم ک یو حصہ په کور کې خدا او بل حصہ د نبی علی سلام په قدمونو کې قربان کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله کور تراغه دمر ډیر سنو لک سور سره هغه هر څه اوچت کړل کوري صفاک او ویړل د نبی علی سلام په قدمونو کې خودل. اوس حضرت عمر چې د په انتظار کې دی چې نبی علی سلام به وي چې دا چا راوړ دی زبم چې حضرت عمر راوړی دی او دا راوړ دی نو دا ابوبکر صدیق حکم راوړ دی. نبی علی سلام هغه د سوال انداز بدل ک د زیاته کم خبره پکې بالکل نو کړل. حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایل ما ابقیت لاهلک د تارا وړي کور لپاره د سپریخي دي یا رسول الله ما خو دغمره کور لپاره پریخي دي او دمره مدل ترا وړي. ها صدیق اکبر ته فرمایل د زیات کم سوال بالکل نک ما ابقیت لاهلک کور لپاره د سپریخي دي. صدیق اکبر وای ابقیت لهم الله ورسولا د الله او رسول نوم پریخي دي چې سپ کور کې هر سم راوړ دي دا میخي دي. نو حضرت عمر خپل په زړه کې وې چې کته څومره زورو لګای خو ابوبکر نه نشي مخ کې کېده د ابوبکر قرباني زیاته ده چې داسې نن منګ زمنګ مقابله هم داسې جوړ شي چې د دین په معاملې کې او د دین په میدان کې زمنګ مقابله جوړ شي د دنیا په میدان کې نه. فضائل اعمال کې مشهور واقعه ده یو دا کم چې دا غریب صحابه د نبی علی سلام خدمت ته راغله یا رسول الله دا چې کم پیسو والا صحابه دي دو زکات هم ادا کوي صدقات هم ور کوي او مونږ خو غریب یو دا موز دوم کوي تلاوت دوم کوي ذکر دوم کوي دا مونږ هم کو پدې کې خو مونږ برابر یو خدا زکات صدقات چې کم دو ور کوي دې کې دو مونږ نه مخ کې دي دو ثواب زیات دي پدې باندې مونږ پریشان یو چې مونږ ته هم داسې صلاح روخه چې مونږ د دو برابر شو یا دو نه مخ کې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې هر موز نه بعد سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله 33 دفعه وایي او الله اکبر 34 دفعه وایي نو ان شاء الله تاسو ثواب بدون زیات. هغه نه بعد چې دی پیسو والا کم چا امیران صحابه هغه چوکت چې دا غریبان صحابه ځان لناست ذکر کوي سوي نو پټه چانه تاسو کو چې سوای چا ورته وای چې موږ ته نبی علی سلام دا وظیفه خیل ده جو بس هغه کم چې د مالدار صحابه وغو مغه وظیفه شروع کړ. نو دا غریبان صحابه بیا راغله د نبی علی سلام خدمت ته یا رسول الله هغه وظیفه خو غوم کوي او مونږ هم کوو داسې سلارو خیا چې مونږ دونه مخ کې شو. نبی علی سلام ورته فرمایل ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی الله غوی ته ورکړ دی زه دې کې څه نشم کوم. سوچ خبره دا چې مقابله پس کې دا په آخرت باره کې چې دوی زیات اعمال کې منګ ولې کم کو د دوی زامن شهیدان شله زمنګ زامن کور کې ولې ناشتي دې کې مقابله وټوله. نو چې زمنګ داسې ایمان جوړ شي او داسې د الله په ذات باندې یقین جوړ شي دا یقین دا نن چې موږ باندې کوم ازمایش ته مسلمان باندې کوم ازمایش ته
دا د یقین کمی ده. د مسلمان مثال د فټبال دی، فټبال نی په ګراوند کې ار یو راځي لته ولا رچ بره ورځي التن ولا بل لته رچ دلته ولا بل رچ، دغه حال دی. کفریه ممالکو مسلمان نه فټبال جوړ کړي دي او مسلمان هغه د یورپ طرف ته نظر اوچتي او دغه مادیت ته ګوري، دغه ترقی ته ګوري او التنه امید لګول دی چې دلته نو ماته څه ترقی ملاويږي. حالانکه مسلمان خو همیشه د خدای په ذات باندې نظر ساتي. بیا د الله مدد راځي. وی چې یو سړیو چرته فټبال په میدان کې نو د خلکو فټبال لته رچ چولې داسې نو هغه ورته وی بل چانه تاسو کو وی دا بال چې دی نو د قصور څه دی چې دا یو ول دې طرف نه لته رچ او بل ولا هغه طرف نه لته رچ قصوري څه دی. هغه ورته وی قصوري دا دی چې دا دمره غټ جسم دی او دننه خالی دی، دننه پکې څه نشته. نو چې دا دننه ډک وي د ګټې په شان لا یا پکې خاوره وي بیا به ول لته رچول نو پته به لګېدله. نو نن که د مسلمان باری کې سوال کیږي چې دنه فټبال ولې جوړ کړي دی، دا مسلمان دننه خالی دی، د څخه هغه یقین نشته، هغه د ایمان مضبوط والی نشته. یو دور هغه هم چې صحابه به کله جهاد د پاره روان شله نو منځ کې به چې کم رکاوټو د الله نوم به اغستلو هغه رکاوټ به لرې شو تر دې حده پورې چې منځ کې دریا راغی، سمندر راغی. هغه صحابي اعلان وکړ چې موږ د الله رضا د پاره جهاد لپاره روان یو. هغه سمندر اوبه هم رکاو شلې او هغه ته لار ملاو شله پاوي. او چې په کم جنگل کې صحابه اراده وکړه چې دلته ځان له چھاونی جوړو، الته جانورانو چې یو صحابي اعلان وکړ نو هغه جانوران هغه ځنه لاړل او جنگل هم صحابه لپاره خالق. چې کله د الله په ذات باندې یقیني نو په هر مرحله کې د الله مدد هم شامل حال وي. نن موږ له ضرورت دی چې موږ توبه وکړو او استغفار وکړو. دا قسمه قسم عذابونه دي، قسمه قسم بیماریاں دي، دا د باران مسله شله، پورا ملک چې کوم دی هغه پریشان دی، باران نه کیږي. الله خو په دې هم قادر دی چې بالکل ختم کړي. او کچره موږ دا ویو چې زمونږ د عمل سره موږ ته ملاو شي نو زمونږ عمل موږ ته خپل پته ده. که موږ دا تقاضا کوو نو بیا خو الله تعالی په موږ باندې د ګټو باران هم ورولې شي، د ور باران هم ورولې شي. الله په دې باندې هم قادر دی. نو موږ به استغفار کوو او الله نه به معافي غواړو. او چې موږ الله نه معافي غواړو صدق نیت سره، سچائی سره، نو دی الله دا اعلان دی چې الله تعالی به زموږ توبه قبلي، الله به زموږ ګناهونه معاف کوي. وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. الله فرمایي چې کله بنده توبه کوي نو زه توبه قبلوم. الله په قران کې خپل پیغمبر ته فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایا چې کوم خپل ځان باندې زیاته کړي دي، ګناونه کړي دي او د ګناونو وجنه زړه تور شوی دي، لا تقنطوا من رحمت الله. توبه وکي، استغفار وکي، زبې ګناونه معاف کما، زبې توبه قبول کما او زما رحمت نه مایوس کېږئ م. لا تقنطوا من رحمت الله. د الله رحمت نه مایوس کېږئ. الله د توبې دروازه کولاو کړی دا. او که یو سړی وي چې زه خو ډیر ګناهګار یم زما به څنګه توبه قبليږي نو د پخپل په ځان د توبې دروازه بنده کړ دا. الله خو کولاو کړی دا، الله طرف نه توبې دروازه کولاو دا. بلکې یو حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي یا ابن آدم، اے دا آدم اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تاسو چې ترسو ما نه دعا کوي او امید ساتي نو زب تاسو له معاف کما. انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لكم، زبستاسو گناهونه معاف کما. چې څومره ګناونه یې زباغه ګناونه معاف کوم، خو تاسو استغفار خو کوئ. یا ابن آدم، اے د آدم زویا، ته استغفار وکا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کچرستا ګناونه دمر ډیر وي چې وریزونه هم بر دی هغه جسم جوړ شوی، وریزونه هم زیات وي او نحوست اسمانه پورې خطلې وي. ثم استغفرتنی،
چې بیا ته استغفار وکې او معافي وغواړې غفرت لک زه به معاف کم ولا ابالي او زما په دې هیڅ پروا نشته زما په هیڅ پروا نشته د الله طرف نه خدا اعلان دی خو کمی زمنګ طرف نه ده په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل دي من لزم الاستغفار چې کوم سړی استغفار ځان د پر لازم کی استغفر الله چې دا بار بار وی نو دې سړی د پر د الله طرف نه څومره اسانیانی ملاویږي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله تعالی به په هر تنګي کې د لپاره اسانی پیدا کوي هر مشکل به د لپاره اسانی چې دې به کثرت استغفار کوي من كل هم فرجا او هر پریشانی کې با الله تعالی د لپاره سہولت لار وباسي هر غم با الله تعالی د دل لري کوي ورزقه من حيث لا يحتسب اور الله تعالی به رزق ورکي د هغه زینا چې د په ګمان کې به هم نوي نن موږ له ضرورت دی چې موږ استغفار وکړو توبه وکړو الله نه معافي وغواړو چې الله موږ د دې نعمتونو مستحق نه یو ځکه چې زموږ ډیر بد اعمالیان دي لیکن دستا طرف نه دا توبې دروازه کولاو دا موږ توبه کو موږ معافي غواړو الله ته زموږ توبه قبول کړي او ته زموږ ګناهونه معاف کړي او ته د رحمت بارش په موږ باندې برساو کړي نو دا موږ له پکار ده چې موږ توبه وکړو او استغفار وکړو زموږ چې څومره مجبوریان دي پریشانیان دي چې موږ به کثرت استغفار کوو نو دا صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل دي چې داغه دا پریشانیان به ختم شي